أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. نننی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 10 آیات نمبر 75 76 77 78 سلور آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دغه منافقانو نه د یو بل منافق د هغوی چې نو هغه تذکره کېږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام خو له شان نزول تقریبا ټولو کتابونه لیکلي دي، خو بعضې تفاسیرو کې لکه معرف القرآن، توضیح القرآن، تفسیر مدارکو، نو دی حضرات د هغوی چې نو هغه دا لیکلی، نو په دې کې د هغه کس نوم چې نو هغه ثعلبه بن حاطب لیکلی دی چې د آیتون چا باره کې نازل شوي. او تفسیر ذخیرة الجنان د هغوی چې نو هغې وضاحت کړی د هغوی چې دا ثعلبه بن حاطب نه دی بلکې دا چې نو ثعلبه بن ابي حاطب دی، ابو حاطب ځکه چې نو هغه ثعلبه بن حاطب دا بدری صحابي دی او بدری صحابو باره کې چې نو الله رب العزت فرمان دی اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. تاسو چې اوس عمل هم کوئ په هغې باندې چې نو ستاسو مؤاخذه نه، تاسو ته الله ستاسو ټول چې نو هغه ګناهونه بخلي دي. او دغه شانته چې نو مشکات روایت کې ورسره دا هم راځي چې بدر والا دپاره او صلح حدیبیه والا دپاره الله رب العزت دوی چې نو هغه بخلي دي. نو دا کم ثعلبه بن حاطب چې تفاسیر ذکر کړی دی، نو دا ثعلبه بن حاطب دا چې نو هغه صحابي دی، بدري صحابي دی، دغه وی قول صحیح نه دی. علامه ابن حجر اسقلانی سجین شارع بخاری داغه هم دغه وی ذکر کړی. نو دا ثعلبه بن چې نو ابو حاتب، ابي حاتب یعنی ثعلبه بن ابو حاتب داغه دی. اوس دا ثعلبه بن ابو حاتب د منافق ولو حضور علیه الصلاۃ والسلام خواله رالو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسول ما د پاره دعا وکړه چې الله پاک ما مالدار کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ته ماته ګورې نه، که زه وغواړم زه به الله رب العزت ته ویم نو الله پاک به ماله د مدینې نه غرونه هم د سرو زرو کړي. خو د مال ګوره ډېر حقوق دي، بیا د مال حقوق چې نو هغه به دنه ادا نه شي. نو دا ورته بیا ووی، بیا چې نو په وخت دی لاړو، بله موقع بیا رانللو، بیا یې د الله پیغمبر ما دپاره چې نو هغه دعا وکړه چې الله پاک ما مالداره کړي. نبی علیه صلات وسلام یې صحیح ده، خو دا یاد ساته چې لږ مال د شکر سره دا د هغې مال نه ډېر ښه دی چې هغې سره بیا شکر د هغې حقوق نه ادا کېږي، د انسان د هلاکت ذریعه جوړېږي. او ځکه حدیث مبارکه کې هم راځي لکل امت فتنه و فتنة امت المال، د هر امت چې نو هغه خپل یو فتنه وه، د هغوی یو امتحان و. زما د امت لویه فتنه، لوی امتحان هغه مال دی. د مال په وجه باندې بیا انسان ډېر چې نو هغه ګمراهۍ ډېر نقصاناتو کې اخته کېږي. بهرحال دې نه قرارېدو، حضور علیه الصلاۃ والسلام ورله دعا وکړه. نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام خو مستجاب الدعوات و، الله رب العزت دعا قبول کړه د په حق کې. د یوې ورځ نه به بله ورځ ته چې نو هغه په ترقی شولو، نو د مال ګډې بیزې وغیره مال تجارت داسې واقعېدلو. نو بیا دی په مدینه کې چې نو هغه د دغه ګډې بیزې او مال دغه راتلو نه، نو دی د مدینې نه لکوټې بهر ته ووتو. نو چې بهر ته ووتلو، نو بیا به د ماخوستن ماښام سهر دې منځونه به بیا نشو راتلی، ولې چې بیا چې نو هلتې نه خو لرې والی شولو، هغه شانتې نه شو کېدی. نو گویا جماعت خواته کېدل دا د الله پاک احسان او انعام په خپل ځان ګڼئ. که نه الله رب العزت چې نو هغه ته د دغې نه لرې کولم شي، بیا به ته مشکل کې چې نو پرېوځي، نعمت ناشکري به نه کوئ. نو دوی چې نو هغه مدینې نه بهر ووتلو.
بیا به د ورځې منځونه راتلو، بیا د هغې نه چې نو مال سوا شو چې د هغې نه لرې شو، بیا به چې نو هغه د ورځې یو منځ له هم نشو راتلی، صرف په جمعه کې چې نو هغه یو پیره راتلو، جمعې منځله به راتلو. حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه سالبه نه ښکاري. ولې؟ نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ورته وویل د الله رسوله د هغه مال اوس دومره ډېر شوی دی چې د هغه د مدینې سره نږدې نشي پاتې کېدلی، هغې شړو ته چې نو هغه وتلی دی. نو د دې وجې نه نو بیا هغه جمعې مونځ دی نو هغه دې هم پاتې شولو، هسې مونځونه چې کله ول نو هغه دې هم لاړلو. بیا د دغې نه وروستو چې کله الله رب العزت د زکات حکم راولېږلو، نو زکات مخکې مونږ ویلو دوه قسمه دی. یو نو هغه دی اموال باطنه. نو اموال باطنه کې انسان خپل زکات په خپل ورکوي، لکه سره زر، سپین زر، مال تجارت او داسې دا شولو. او دویم چې نو اموال ظاهره دي، اوښان، ګډې بیزې وغیره دا عشر، نو د دې حق چې نو هغه حکومت ته خو چې کله اسلامي حکومت نو هغه دا اصولولی شي. نو حضور علیه الصلاة والسلام ته دغه حکم وشو. نبی علیه الصلاة والسلام دوه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د پسې او یو بل اسلامي صحابي و په هغه پسې ولېږل د عشر چې د زکات د حصول دپاره. چې کله د خوا لاړه چې د ورته لا صبر کوئ تاسو بل ځای نه اصول کې ما خپل مال حساب نه دی کړی. هغوی لاړل هلته نه چې نو هغوی وصول کو واپسۍ کې بیا رالل، بیا د ورته صبر وکړئ ما لا حساب نه دی کړی، بیا ورته هغو صبر وکړم. درېیمه ورځ ورته بیا ووایي چې زکات راکې نه راکې څنګه څه چل دې رخ کړی. نو دا ورته نه مړه ما هي الا جزیتون، دا خو زکات نه دی، دا خو ټیکس دی، څنګه چې د کافرو نه اخیستلی کېږي. اوس تاسو چې نو هغه ټیکسونه په خلکو لګوئ، د الله پیغمبر علیه بالله چې نو هغه ټیکس لګوي، نو د زکات نه انکار وکړو. چې انکار یې وکړو هغه چې نو کم صحابي پسې تلو د اصول دپاره هغه رالو. دی چې کله واپس رالو نو د الله پیغمبر ته وفرمیل الله رسول د هغه خو چې نو هغه دقه شان اسلامي خوراک کړلو، او دی چې نو ثعلبه بن ابي حاتب هغه خو دا خبره وکړله. نبی رسول الله وسلام یا ویح ثعلبه، یا ویح ثعلبه، یا ویح ثعلبه. حدیث کې راځي درې پیرې د الله پیغمبر فرمایي هی افسوس ثعلبه ځان دې غر کو، هی افسوس ثعلبه ځان دې غر کو. یو د مال چې نو هغه د دومره طلب شروع کړو او بیا د مال حقوق چې نو هغه نشي ادا کولی، نو ځان دې غر کو. بیا دې د هغې نه وروسته ویرېدو چې دا خو اوس کېدی شي ماز نه چې نو هشي چې اوس بیسم. نو دی بیا رالو د مال سره، خو بیا الله رب العزت چې نو هغه څه چل وکړلو حکم رالو چې د نه به اوس زکات چې نو هغه نشي قبلېدی. دی د الله رب العزت په علم کې چې نو هغه منافق و د مخکې نه الله چې نو هغه نفاق هغه ظاهر کو. نو بیا دی چې نو حضور علیه الصلاة والسلام لرالو، نبی علیه الصلاة والسلام یې نه وس چې نو هغه ستا مال نه قبلېږي. اوس الله رب العزت چې نو هغه خبره ختمه کړي. بیا د هغې نه وروسته حضور علیه الصلاة والسلام وفات شو، نو بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور کې رالو، هغوی ورته هم میزونه شم اخیستی. بیا عمر رضی الله تعالی عنه دور کې رالو، نو هغوی چې حضور او ابوبکر نه دی اخیستی نو زه هم نشم اخیستی. بیا د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه په دور کې رالو، هغه ورته چې کله شیخینو نه دی اخیستی، حضور نه دی اخیستی، نو زه چې نو هغه نشم اخیستلی. نو په دغې حالت کې بیا د دنیا نه په دغې نفاق سره لاړو. ځکه الله وایي فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. دی چې نو هغه الله پاک د دې پسې ورپسې کو انجام چې نو هغه د په انجام کې نفاق ولیکو تر د ورځ د قیامت پورې د الله سره د ملاقات پورې د په اړه کې چې نو هغه به نفاقي. نو د عمر رضی الله تعالی عنه ته وی اوالو اسیم مثلا سوال چې نو واردېږي چې یو سړی د خپل ګناه نه توبه وباسي او دی راځي توبه وباسي نو توبه خو د قبلېږي. نو دی چې هم کله رالو د اعمال راوړو خدا خو د توبه شوله نه. نو جواب یې دا دی چې هغه وخت کې منافق هغه به منافق اعتقادي او د الله پیغمبر ته معلوم نو حضور چې نه قبل خدا الله حکم ولو زکه او بیا د نه قبل ولو حکم چې نو هغه وشولو. او عمر رضی الله تعالی عنه ورته بیا دا وی هم چې ته وایې چې نه زه په حقه توبه وباسم نو ته ډېر رښتینی او که الله زیات رښتینی دی. الله خو وایي فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه چې د په اړه کې نه چې نو هغه منافقت دا به تر د قیامت پورې. نو ته څنګه اوس دوکه خلکو له ورکې چې ته چې زه مسلمان شوی نو دې وجې نه مال ډېر سی فتنې دي نو مال مه غواړئ خو برکت سره. هر یو شیز چې غواړئ یا الله مال چې نو هغه دا نعمت راکې خو صرف د خپل دین د خدمت دپاره
چې ستا رضا پکې او ستا د دین چې دی نو هغه خدمت پې وکړم. مطلقا چې دی نو هغه دا ټول شیزونه ازمیښت او فتنه دی، کمال دی که اولاد دی که ښځه ده که خاوند دی، چې څومره هم شیزونه دی نو بعضې خلک اکثر مطلقا په دې پورې ونښلي، نو بیا د هغه د دین چې دی نو هغې لاړ شي تباه شي، آخرت انجام چې دی نو هغې هم تباه شي، بیا د الله په ګرفت کې چې نو هغه اخته شي. الله دې موږ د خپل ګرفت نه ونیسي. نو علاوه بعضې د دې منافقان نه هغه دی عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین. هغوی چې موږ به ډېر شي چې نو هغه به صدقې کوو او دغه شانتې چې نو اعمال صالحه به چې نو هغه کوو. الله وی فلما اتاهم من فضله ما بخلوا به. نو کله چې الله پاک ورته دغه خپل فضل او مال چې نو هغه ورکړلو نو بیا د هغې نه وروسته په هغې بخل وکړلو. او بخل ویلی کېږي دې ته چې په حجینو حقوق واجبه کې سړی چې دی نو هغه منع وکړي نو دې ته ویلی کېږي بخل. وتولوا وهم معرضون. نو دوی واپس وګرځېدل، مخې واړول او اعراض کوونکي وو. نو چې کله داسې کول څه چل وشو فعاقبهم، پس د دې انجام الله پاک دا کو نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. د دې کې الله پاک چې نو هغه پر وروڼو کې نفاق کې ښودلو تر د قیامت د ورځې پورې. د ورځ د قیامت به شي او د دې وروڼو نه به نو هغه دغه نفاق دا به ونوځي. پس وجه دوه وجو باندې بما اخلف الله ما وعدهم. یو دا چې د الله سره کوم وعده کړو نو د هغې خلاف وکړو. اوس وګورئ موږ هم چې نو هغه دغه شانتي کوو، مونږ وایو خدای پاکه که دا کار دې رالو کړو نو پس له دې نه به زه بیا چې نو هغه دا یو مونځ به نه قضا کوم، کار مې وشي چې بیا قضا کوم. کله مونږ وایو الله که زما دا کار وشو نو بس زه به نور چې نو هغه ستا د دین سم خدمت کوم، زه ډېره پابندي کوم. کله بل څه کله بل څه دنیا شي چې نو هغه وعدې کوم، یو کار کوو او بیا خپل وعدې نه چې نو هغه په شا اړو. نو الله وی د دې د نفاق چې نو قیامت تر ورځې پورې شو نو دوه خبرو باندې، یو دا بما اخلف الله ما وعده، د الله سره چې کومه وعده کړو نو د هغې وعدې خلاف یې وکړلو، او دویم وبما کانوا یکذبون، په دې سبب باندې چې دوی به دروغ ویل. نو دروغ چې نو هغه بدترین ګناه دی. حدیث مبارکه کې راځي، ترمذی جلد ثانی روایت دی، مفهوم دا دی چې څوک دروغ وایي د هغه د خولې نه داسې څښا بدبویي چې نو هغه خیږي چې فرشتې د یو میله پورې چې نو هغې نه لرې تښتي، د یوې میاشتې مسافت پورې د هغې نه فرشتې لرې تښتي. اوس به وایي چې مونږ خو ټول وایو هم او بیا د هغې باوجود چې هغه مونږ خو چېرته بین ونه لګېدو. نو د هغې مثال داسې دی مونږ د دې سره عادت شي. لکه مثال په طور کې چې نو هغه د چرګانو پارم یا بل څه نو چې سړی د هغې خواله لاړ شي نو څنګه څښابېري، خو د چا چې نو هغه کاري په پارم کې د هغه پکې دننه ښه ناست هم وي، ګپ شپ پکې هم لګوي، خوراک پکې هم کوي، ځان چې نو هغه پالټیانې پکې هم کوي، هغه د هغې سره عادت شوی. نو نن زموږ معاشره کې دومره دروغ دی چې زموږ معاشره چې نو هغه د بدبویۍ نه د هغه چې نو هغه بالکل ډکه شوې ده، موږ ته محسوس کېږي نه په خبره باندې چې نو هغه دروغ دي. الم یعلم ان الله یعلم سرهم ونجواهم. آیا دوی ته پته نه ده چې الله رب العزت خو چې نو هغه د انسان په رازونو باندې، پټو خبرو باندې، ښکاره خبرو باندې، ظاهر او باطن، په دې ټولو الله رب العزت پوه دی. ځکه د الله په نسبت باندې خو چې نو پټ او ښکاره شته نه، ظاهر او باطن چې نو هغه شته نه، دا خو د انسان په تر باندې دی. وان الله علام الغیوب، او الله رب العزت چې نو هغه ډېر زیات پوه دی په پټو باندې. سوره چې هم غیب دی دا د انسان په تر باندې دی، د الله په نسبت باندې چې نو هغه غیب خو شته نه، ځکه الله ته خو ظاهر او باطن، پټ او ښکاره، د دواړه چې نو هغه ورته یو شانتي دي. الله دې موږ ته صحیح عقیده دغه نصیب کړي. ومنهم او ځینې د دوی یعنې د منافقانو نه من هغه څوک دی عهد الله چې وعده یې وکړله د الله سره لئن اتانا من فضله که چېرې هغه راکړلو موږ ته یعنې الله د خپل فضل مال نه لنصدقن نو موږ به نو صدقې کوو ولنکونن او موږ به شو من الصالحین د نیکانو نه. فلما اتاهم بیا هر کله چې ورکړو دوی ته الله پاک هغه مال هغه من فضله د خپل فضل نه بخیلو به نو دوی بخل کړو، شمتیا کړه پاغې، وتولوا او دوی واوړېدل د خپلې وعدې نه، وهم معرضون او دوی مخ اړونکي وو. فعاقبهم پس دوی ته چې نو هغه کېښودلو نفاق فی قلوبهم د دوی په زړونو کې. عاقب اصل کې د عاقب نه دی په معنی چې نو هغه شاته د دوی پسې الله پاک شاته ورولګولو نفاقو الی یوم یلقونه تر ورځې د قیامت پورې، یعنې دا
دغه نفاق به دوی سره قیامت پورې یوځي بما اخلبو په سبب د دې چې دوی خلاف وکړو د الله پاک سره ما هغه وعدوه چې وعده یې کړې وه یعنې الله سره چې کوم وعده کړی و هغې پکې وپاس نه شول وبما كانوا یکذبون او په سبب د دې چې دوی دروغ ویل الم یعلمو آیا دوی نه پوهېږي ان الله چې بېشک الله پاک یعلم پوهېږي سرهم د دوی په رازونو و نجواهم او د دوی په پټو خبرو وان الله او دا چې الله تعالی علام الغیوب ډېر پوه دی په پټو باندې پټو غیب باندې